علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو قدرمندو مسلمانانو او مسافرو، الله مو هاد او باد ساته. الله تعالی مو د هر قسم پریشانو نه مصیبتونو نه په امن کې کا. الله تعالی دې ستاسو د زړه مرادونه او مقصدونه او حاجتونه پوره کړي او الله تعالی مو د قسمه قسم بیمارونه په امن کې راوله. نن ته د اسم اعظم وظیفه هیمه. د اسم اعظم کې الله تعالی ډیر طاقت دلی دی او په منټونو په حساب سره به رب العالمین ستاسو هر دعا قبلی. ځکه اسم اعظم علماء ډیر ذکر کړي دي، خو دا کم چیرته زه خیمه نو دا حضرت حسنین رضی الله تعالی عنهما هغوی ته په خوب کې چا ورکړي، یعنی ورته وویلی شو چې دا اسم اعظم تاسو په خپلو دعاګانو کې شامل کړئ. الله تعالی به ستاسو هر قسم دعا فوراً قبلی. یو اسم اعظم د یا رحمانو دی، یا رحیمو، یا الله، یا حی، یا قیوم. ډیر اسم اعظم ذکر دی، لیکن دا اسم اعظم ډیر انتهایی طاقتور او انتهایی آسان او مجرب دی. لہذا په خپلو دعاګانو کې دا اسم اعظم تاسو شامل حال کئ. الله تعالی به ستاسو هر رنګ دعا د منټونو په حساب سره قبول او مقبوله وګرځوي. دا اسم اعظم چې دی نو په یو فیرې سره به الله تعالی ستاسو دعا قبوله کړي، یا به ستاسو په یو ورځ کې دعا قبوله شي، یا په دوو کې، یا په دریو کې. لومبی خو به فوراً قبلیږي، ځکه چې دا اسم اعظم داسې دی، داسې طاقتور دی چې په یو ورځ کې به قبول. د دې اسم اعظم د طاقت په تاسو ته هله پته ولګي کله چې تاسو د اسم اعظم په خپله دعا کې شامل حال کئ او تاسو بیا لاسونه پورته کوئ، نو ستاسو هره دعا به الله تعالی قبلی. ګوره د اسم اعظم سره مو تاسو په یقین سره او په پوره توجه سره به د اسم اعظم دا وظیفه تاسو کوئ. که چېرې یقین سره مو نه کړه نو بیا به ګوره ستاسو دعا نه قبلیږي. کامل یقین دا دی چې انشاءالله الله تعالی به دې سره زما دعا قبلی. هر قسم دعا شرعي حاجت چې زما دی نو الله تعالی به قبلوي، چې دې یقین سره زما ستاسو د وظیفه او دا اسم اعظمي. اسم اعظم سره به تاسو یو صبر کوئ. د اسم اعظم سره به تاسو هر قسم ګناه پرېږدئ. که تاسو وایئ چې الله تعالی زموږ دعاګانې قبولې کړي نو دې سره به حرامو نه هم ځان ساتئ، د هر قسم ګناه نه به هم ځان ساتئ. ځکه ګناهونو سره انسان باندې هغه د الله تعالی د سیړه عذاب او غصه راځي. الله تعالی بندې دروازې پې بندیږي او دروازې پې نه کولاویږي. د رزق د مصیبتونو دروازې پې کولو شي، د رزق پې بندې شي، دغه رنګې د بیمارو دروازې پې خلاصې شي. نو لہذا د ګناهونو نه فوري توبه ویستل او بیا د اسم اعظم سره تاسو یو ځل دعا وغواړئ. انشاءالله العزیز الله جل شانه نه 100% د امید دی چې ستاسو هر رنګې دعا وکنه نو ما ته بیا کامنټ کې ووایئ انشاءالله چې الله تعالی به قبلوي او په ګارنټۍ سره به قبلوي. دې کې دا خبرې نشته چې یاره دا به قبوله شي او قبوله به نه شي او پلان کې وډنګرې، نو دا خبرې مبرې پکې نشته دي. داسې کار به وکئ چې تاسو به اول 2 رکعاته صلات حاجت مونځ وکئ. 2 رکعاته صلات حاجت مونځ کوم په دې حضر وحه سورې تعالی را محمد کعبی شریفی فلور کړه. الله اکبر. الحمدلله شروع کړه الحمدلله رب العالمین ولا الضالین پورې دې مونځ وي. نو قل یا ایها الکافرون صورت په 11 ځلې وي، 11 مرتبه، او په 2 رکعات کې الحمدلله رب العالمین ولا الضالین یعنی دا د ختم کو. نو بیا به قل هو الله احد صورت چې دی دا به 11 کرته وي. هر کله چې دا تاسو پوره کو بیا به د الله تعالی په دربار کې لاسونه اوچت کئ، د الله تعالی به تعریف بیان کئ. الله تعالی ته اسمانونه پیدا کړي، داسې به حاضر چې څنګه یم هغسې به وایئ. خیر دی که لږ ردو بدلې خو لهذا دغه رنګې به وایئ. الله تعالی ته اسمانونه پیدا کړي بغیر ستنو دې ودرولي، ستا داسې طاقت او قوت دی. الله تعالی ته ځمکې پیدا کړي او بغیر د څه تکلیف نه دې غوړولي دي، بل څوک داسې نشي. الله ته ونې بوټي پیدا کړي دي او د هغې تعداد دومره دی چې د شمیر نه بهر دی. الله تعالی ته اسمانونو کې وریځې پیدا کړي، بارانونه ته ورئ
الله تعالی ستا ذات حقیقي دی، ستا صفات حقیقي صفات دي. د یو څو تعریفونه او فضایل به یعنی د الله تعالی تسبیح په بیان کې. هغې نه پس په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې 11 پیرې درود ابراهیمي وي. درود ابراهیمي کوم چې موږ په مانځه کې وایو دغه چې دی وي د هغې نه پس به بیا داسې کار وکړي چې دا وظیفه به وکړي. ګوره غوږ شئ ورته کو کومې زنانه یا نارینه ځان ته لیکلی شي ویې لیکئ، کو نه دا ویډیو ځان سره سیو کړئ، بار بار یې اورئ، انشاءالله یاد به شي ته. ګورئ الله 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 الذي لا اله الا هو رب العرش العظیم. ګوره 2 پیرې به د الله نوم والې الله الله، په 3مه پیره الله الذي لا اله الا هو رب العرش العظیم. نو 2 پیرې د الله تعالی لومبی نوم چې 2 پیرې راځي دا ځان له شو الله الله، په 3مه پیره الله الذي لا اله الا هو رب العرش العظیم. نو دې سره به الله تعالی دا به تاسو ووایئ 314 مرتبه. صحیح شوه؟ د الله دغه بیان کې تسبیح بیا به دوی وي، کو 314 پیرې نه شئ ویلی خیر دی 11 پیرې ووایئ. داسې دغه تعداد کې طاق د عدد کې ووایئ که نه 14 پیرې ووایئ یا شپږ اتیا ځله ووایئ، 8 مرتبه، او بیا درود شریف بیا ووایئ او بیا دعا وغواړئ. انشاءالله العزیز چې 1 پیرې سره به الله تعالی ستاسو په ګارنټۍ او په ښکلي حقیقتا حال سره الله تعالی ستاسو د حاجت مقصد هر څه چې بیماري وي، غم وي، پریشاني وي، دا به الله تعالی ختموي. الله تعالی د ټولو مسافرو نه رضا شي. الله تعالی د هغه مسافر کامیاب کړي څوک چې مسافري کوي، کو پاکستان کې دی، کو بهر ملک دی، کو یو کې دی، کو افغانستان کې دی، کو امریکا کې دی، کو برطانیه کې دی. الله تعالی دغه ټول مسافرو له ډېرې خوشحالۍ، عزتونه، راحتونه ورکړي او الله تعالی دې په دواړه جهانونو باندې کامیاب او کامران کړي. انشاءالله را روانه د مولانا وظایف په نوم باندې چینل دی، دا هم ځان سره فالو کړئ. د الله د رضا دپاره تاسو ته بهترین وظایف، بهترین نصیحت د الله تعالی د رضا دپاره میلاویږي. الله مو خوشحاله ساته. جزاک الله خیره.